مونږه دا ابن الحمام غوري چې دا کوم خبره ما وکړه نو دې ابن الحمام ترجمان د احناف دی او د احناف اصلي مسلک ظاهر روایت او نادر دقه دې کې ماده تطبیق وکړي خو دا امام طحاوی دا خبره ما ته ډېره مزیدار ښکاري او امام طحاوی په خبره کې به منسوکو تاویل به وکړو تطبیق بین الروایات براشي تاویل به وکړم تاویل دوین کوي زیم کوم او دا ما والا تاویل دوین مني دا دوه سره زیاتي مني زه به تاویل کوم چې کوم سړی اهل د صلات خبره خلاص شو او د فلیوتین صلات کوم روایت کې راځي دا جواب او فلیصلي یا فلیصل الیها اخرى دا خبره نو زما په خیال چې د طحاوی او یو ناشنا نوکره طریقه کله نه یې دا نو قدر ضروري ده اکمه یو ده هغه دا چې دا روایت په ترمذی کې ده ابو هريره ده دا روایت په ترمذی کې ده ابو هريره ده او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په فتوا کې ورکړي په دې ورکړي کې دا یو رکعت چې موږ د طلوع غروب وخت یو کوم مفسد شو دا جیبه نقطه ده هر چې دا مې را یاد شو دا روایت د چا دی د ابو هريره دی او د ابو هريره رضی الله عنه لیکلی دی ښا د ابو هريره فتوا په قول د احناف ده امام طحاوی چې څنګه وی په دقه فتوا ده دا جیبه نقطه دا روایت د چا دی د ابو هريره دی او فتوا د ابو هريره موافق د قول موافق مونږ به مدد ته تاسو ته هم کړی او د ابو هريره فتوی سره د طحاوی قول موافق دی تاسو دا ابو هريره فتوی سره د چا قول موافق دی د طحاوی قول موافق دی دا یو ډیر عجیب ناشنا نقطه ده لوس مخکلال شوا او دا خبر هم ذهن کې واچو مولانا ته موږ د اعتراض وی نص د قیاس د په مقابله د نص کې قیاس د موږ نه یو تلی په مقابله د نص کې شو په مقابله د نص کې قیاس د دې نصینو کې تعارض او مشهور قاعده اذا تعارض خبر خلاص شو نو بیا ځکه قیاس عمل کو او کته نه تعارض نشته هغه روایت دغه دي څه وته ویل کېږي متواتر د نبی خپل خبره ده مو هغه د ترتیب یو په ماده پرې کته یې تعارض نشته تساقط باندې نه زما نبی خپل ما خبره ومنه یا هغه متواتر دي طحاوی ملاقات د طحاوی صاحب دا قول ما تفکر او دا دواړه صحیح دي ورې ما د دې ورته جواب وکړ چې کوم اعتراضونه واردېدل او دا لږ مضبوط دي ما او من النجاحات في التمر والماء مولانا صاحب لږ ما فصل خپل مسلې ده مسله ده سوا چې او په مسله د میاه ما مخکې ویل د داوود ظاهري په نسبت باندې او چې هر څنګه نجاست په بو واقع شي نو بل نجس کیږي او د نجاست او امام مالک رحمت الله علیه ویلو هغه وی چې او په وقوع د نجاست نجس کیږي او کلا چې تغییر یو د اوصاف ثلاثه راشي هغه قلت او کثرت نه ګوري او زمونږ د ائمه ثلاثه په نسبت باندې بنا د نجاست او د عدم نجاست د وقوع په تغییر د احد الاوصاف باندې په تقلیل او په کثیر باندې دا ما قلیل په وقوع د نجاست نجس کیږي اگر که تغییر یو د اوصاف نه دی راغلی او ما کثیر په عدم نجس کیږي تغییر یو د اوصاف راشي بیا پکې د احمد او شافعي په نسبت باندې قلتين كثير او د قلتين کم قليل او زموږ د امام په نسبت باندې رېدا مطلع به د اعتبار یاد خبره د امام بخاري رحمت الله علیه اعلان سبب فاطمه ما يقوم من النجاسات في الصبر والماء په ابو او په ورو کې د جسمه شي او مثلا روانه ده کلام د نجاسات او اقوال سره نجس کیږي او کنه نجس کیږي دا کې د اعتبار د مناسبت دي وقال ذوي لا باس بما ظهوري وي ورا دې سره په کوو ای به استعمال الفاعل اضافه مقدر کما ما لم يغيره چې تغییر قران شي مغیر نه کی دی وګورا طعم او ريح او لون ما لم يغيره چې بدل نه کی دی وګورا څه شي بدل نه کی یعنی ذات توبولا طعم چې قران راشي ولې وګورئ چې هم ویلو چې د خضرنګ د دې په خپل دغه نشته چې مغیر نه کی دی وګورا وان ولا تغییر نه ودی اته وګورا او لا ريح ولا تغيير ذانه ولي أصل وبولرا أو لون ولا تغيير ذانه ولي ورا ده شاب مسلك شبه الإمام مالك شبنا فتغيير أحد الأوصاف أو إمام بخاري لي فما لا نقول واسمعنا سجون نقطة إنك بلا واشوا أو تماويلي كتغيير أحد الأوصاف راشي فشيء نجس ولي أو كتغيير أحد الأوصاف فشيء طاهر راشي
بیا وګوره چې نوم د ما او ماهیت د اوبو شته که نشته که نوم د ما او ماهیت د اوبو رقت او سیلان دی هم نو بیا پاکي او که نوم د ما بدل شو لکه شین چې یاد دي یا ماهیت او سیلان دومره خټې رالې په دې کې چې د هغه رقت یې ختم شو هغه ټیکې شوې بس یا سیلان یې ختم شو سیلان نو بیا هم پې اودس نه کېږي د اوبو ماهیت او حقیقت څه شی دی سیلان بیږي با او رقیت نو که دومره پکې یو شی ظاهره راغی دا خاورې ورسره مخلوط چې په عبارات کې اکثر چې خټه ته جوړه شو ټینګې شو ټینګې رقت هم ختم شو او سیلان هم ختم شو نو بیا په دې اومه اودس جایز نه دی او دلیل ما څه ویلو تاسو یادي په اوبو کې چې خلک دا دغه واچي دا څه شی چې پکې صابون پکې واچي سر پکې واچي جامې پینې ګیټه پکې واچي ډیټال واچي ته بلا څه نه عمر خاص او سیلان ته نوم دا وبو دي او مخکې د مثال درکم نبی اسلام یغسل راسه بالختمی یغسل راسه بالختمی ختمی به بچ ختمی سره خو خوان رنگ ارس بدلیږي او بل څه مثال من درکړو تاسو یادي ما وی اغسلنها بماء وسدر نبی رپاړې پکې واچي هغه سره خوان بدل شو رنگ بدل شو بویم بدل شو نو دا جایز دي او ها که تاسو دې جوړه چې پاوري بسو رقت او سیلان خو ته ختم شوی ها نو په ورته خو داس نه کوي خدای شاه او دا څنګه خلک کوي چې وبچو رقت هم نه کوي نو مو واپس وګورو خیر خلاص دا څنګه اوغلوتات هلکه په ورته داس جایز دی او که جایز نه دی اورها نه په ورته داس کیږي نه سین جایز او ناجایز ما کړه وقال حماد لا باس بريش الميتة نشتري باقة فضانية المرداري فدي باندي كمانا المرداري يعني لا باس باستعمال الماء المخلوطة بريش الميتة خالد دا مطلب سواء دا مطلب شو نو مولانا سيد دي حماد ابن ابي سليمان او دا زمونږ مذهب دی لیکن نو پکې تفصیل کو مو د مرداري دا پړه که متعلق ته نجاست سره وا نجاست په وو او په مای قلیل کې دی واچوله نو بیا جایز نه دی او که د مرداري دا پړه مخلوط ته نجاست سره نه و پاکه وا اسم نشته مخکره وقال الزهري د خلک دا پړې په قرآن شریفونو کې نه نو نجاست کې څو قرآن شریف پک دي څو او مولانا صاحب یو ضمني خبره بل کوم دا قرآن شریف کې میک دی ښا بعض خلک تاوس بنای دی او بعض بل په دې وجه نه چې دا نجاست ده په دې وجه چې د قرآن ته نقصان رسیږي پانی بیا وځي قرآن ته نقصان رسیږي نو دا پکې میک دی مخکې وقال الزهري في عظام الموتى فأدوك دا مړو کې د کفیل وغیره دوی ادرکت ناسا من سلف العلماء ما لیدلي دي یو ډله د سلف د مخکانو علماؤنا یمتشطون بها چې په دې به ګمز مګلا څه مطلب د دې اډوکو نه به ګمز جوړولې څه پلاستیک نه جوړي او زمون په دا ور کې ما لیدلي دي د لرګي نه به جوړې دي پلاستیک روسو راوځي خو څه نشته او بهر کې زمون چې ماشومان واړو د پلاستیک ګمز نه وي ټول ګمز به د لرګي وي د لرګي ګمز هغه غاښي به ماته دل ډیر ځاته نو بعض او چې کم داسې لوی خلک دي د کتاب لیکي ماته یاد نه لري نو هغې به د اټي د غاښونو نه د بادشاهانو ګمنځې جوړوي او د مختلفو اډوکو نه به جوړولې نو خو د مردار یا د وغیره نو دا جایز دي خو لیکن دې کې ورکوټ اختلاف دی مولانا صاحب ماته ګوره امام شافعي صاحب وایي چې اډوکي د مردار مطلقا نجس دي شافعي صاحب څه وایي چې مطلقا نجس دي او امام مالک صاحب وایي که دا مذبوح و نو طاهر غیر مذبوح و نجس مذبوح که اطیل ملال کا نو طاهر شو دکا اگر دم مسبوح دی و اگر دې ته نه ګوري چې د حلال او حرام خو د مذبوح هغه اډو کې طاهر دي او د غیر مذبوح هغه نجس دي د ماکول اللحم کې غیر ماکول اللحم او شافعي سے مطلقاً ورته نجس وي او موږ سوایو موږ وایو چې نجاست په د پاسه وو او نجس لاجل نجاست لا لذاتها او که نجاست ور باندې د پاسه نو طاهر او امام بخاری میران من طرف داري ويزهنون فيها تیل بر پکې مګل اوسم باندې خلک دا ګومس په تیلو کې وای نو سر کې راځي ګومس کې تیلو کې سر کې راځي نو تیل پورا ځای ته ورته ايو نبی باسا د پاتې وقال المسلمين وابراهيم لا باس بتجاره العاج عاج دي اړوي دا وي چې کوم شي حلال تجارت پکې دا حرام خو نشي کولی پورا میراث امام بخاری مسلک ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مېتی پریش کې هون
فعظام د موطا کې هم د قید دا ذبح غیر ذبح نه لګاو او ورپسې دا د تجارت د عاج کې هم دا اتی اډو کې تاسو لیدل هاتی کې دانت کانے کې اور دکانے کې اور ما لیدل په اسلام آباد کې چې کم نیوز دا چړیاګر دی د دې چړیاګر په سر کې یو کوټه او باغې کې دا پروت اوس نیم خبر ډېره موده په خدای یقین کوه داسې دیوال ته پروت دیوال ته نو دا داسې کوږ نو یو سر یې دقه دی پروت بل چت ته رسېدلی دومره ډبل زه حیران شوم چې دا بچه ته د اتی وجود کې څنګه راځه اتی وجود کې راځه څنګه ما په خپل دې بار سر نری څوکې وته وا لکه دا ټوپک دا ګولې په شان او دا بل طرف څوک وته وا ډېر دومره ډبل وو تقریبا کم از کم 6 انچي یا 8 انچي پیر چیپ نه 8 انچي پیر په شان نامیا دی ډبرو دا به چې ډېر غټ خو زمانه دې کې دا وخت رااله دا اتی غټ او دا ډوکې د کوناټي نه والا تر دخلې پور رسېږي ما خپل ځای کې دا یا د فریبلا کې دل دومره غټ زه حیران شم عاج وته ویل کېږي او دا اردوخانات په خوانه وي چې هاتي کې دا کانې کې او چې خوري ورکوټ اختاري او چې کوم وخت کې تیر خپل غاښ کوي وای ما شوبات کوي چې خلوازه کې دومره په دوه درې غزه غاښ بار راو بس دوه درې غزه غاښ بار راو بس دا په خوا به ته به د تجارت کې د باقاعده او دا غینه به د بادشاهانو د پاره د چړو د چارپوالو د تور لاس کې جوړېدل او د بادشاهانو د باره پسې کاسې او ګلاسونه او دغه جوړېدل لوښي جوړېدل او دا د خپله ګومن ستاسو په خپله ووې دا به استعمالېدل قیمتي شی دی مخکې لاړ شوم سوال جو شو ده مګي چې ساقط شي په غوړو کې في سمن فقال القوها اغرضوا الى مكه وما حولها وكلوا سمنكم او غوړي مو خره ورته امام بخاری ميلان مسلک ته مالک سره ولې ځکه چې تغییر دا لون او تغییر دا وین وغیرہ نه دی راغلی چې نه دی راغلی بس پاتې شو ما خلو غوړو لیکن مولانا سے مرد سے جواب کړو چې تاسو یې ما ویډیو چې دا محمول دی په جامد باندې په ترمذی کې ویلي ولې ځکه ما حول د جامد وی او چې ارکل په لمدو کې غورو کې مګ ور پرې خو دا نو اپا کې داسې نه چې بس په وګی لاس کې خو چې د شم پلان د غوړي په لیست نشي ادا سره خو ګوريو چې پکې ټوپونه بوالي سم به پکې منډه وای لکه خو چې سات پکې منډه او یې ټول غوړي نه چې ماحول ټول دی بیا او په ابو داود کې روایت د میمونی رضی الله تعالی عنها ده امر توما القوها وما حولها ان كان جامدا ابو داود کې بیا ګورا القوها وما حولها ان كان جامدا وان كان مائعا فلا تقربوه دا امام صاحب مسله نو موږ دې ته نه ګورو چې تغییر او صاحب راغلی کنه راغلی ما موږ چې ما قلیل یا غوړي قلیل یا چې قلیل یا په قلیل او قدر جات نه جته کې تغییر راغلی کنه راغلی او دا به څنګه موږ چې دې سره به تغییر په یو د صاحب کې رانه شي او په ما یې کې به بل ماشاءالله نو حاصل څه شو چې د میمونه روایت ته چې القوها وما حولها ان كان جامدا وان كان مائعا فلا تقربوه او بیا مې راته مثال خو له غوړو کې دا پریو دي او غوړي مونږ ته قیمتي دی بیا چې سوچ غوړي وي هغه سره به څه کوم د هدايي ملاغه تفصیل مې ته ویلو یاد دي درې درې په پټ کې مخکې دا وقال خذوها وما حولها فاطرحوه وقال فما حدثنا مالك ما لا احصيه يقول عن ابن عباس عن ميمون الکه چې نجاست نه راوي دا ما حول ولې ورته بیا ودی چې دا مګه کپن کې بل تکاو نه راځي ما حول ولې مخکې دا وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن خطاب کې کنه اذا الته کې حقانه کې مالک هغه کوم کوارټر راکړل کې کمره کوارټر کې زمان کټ نه په خدای خین کو یو مګه وکټ طبقه اذا بصارول کټ صادر بټول د مګو غوړو دا واړو فبل ورا التميس پروت د ما پمیز د پاسه سبب ګرځیدا سار بغول پمیز د پاسه بغول پراته دا کټ دا جنگله ده اخیر د پاسه پراته یا خدای دا کټ د څنګه وخطا دا دې میس د څنګه وخطا الماره ته یا خدای دا څه وکړه لکه مو یوړ
هغه چې په بل ورلو په لټ کې مرداره پراته وه لټ کې مرداره پراته وه همه غورځوله بیا دا دوه درې ځای پاک و بل بیا نري نري ما شیرعالم ته لکه شی دغه ته کېده ورې بله وواله هلته مو ښکار ته ولګیایي حاجي پوه شي په خبره هلته م ښکار کوو نو بله وواله نو دا مګر دومره خطرناک شی دی کټ تر کټ جګړې ته میزونه تخي ښه راځي په کمه دروازې مو ورته لاندې نه بندي کړي خو په کمه راځي بیا ما ته چاوي چې دا د دې ګټر په دې سورو کې راځي ته پوه شي په خبره ساعت پکې خو اخو نه پام دی مخکې هر زخم چې زخمي شي په دې زخم مسلمان د الله په لار کې يكون يوم القيامة بلا زخم برز قامت كهيئتها استعينت هيئة لك لو أهل الشبه تفجر دما وين غرضبي اللون لون الدم والعرف عرف المسك بيد المسك إيه إمام بخاري دي أجيبه استدلال كي څنګه استدلال کوي دا دی په تغییر دا وین سره تغییر بشي کېږي دلته دم نجسو الته کې بوی د مشکو شنو پاک شو دلته کې بوی سو یو شانو او په قیامت ورځ به بوی سي د مشکو وي نو پاک دی نو د قرنګي په تغییر د اوصاف باندې تغییر په حکم کې راځي زه په سره ما کثیر که په تغییر د اوصاف ورغی خو زه منم ما خلیل کې نه منم او ستا استدلال ټیک نه دی دا خو صرف د دغه تکریم خلکو تقریب کې ګورداوی نه د خدای په لار کې دی نو کدا راغلی چې د قیامت پر ورځ په دغه دینه کې مونږ کړی دی نو بیا به تاسو حجت دي مونږ په کې نه کړی دا خو صرف هغه دغه خی څو ورته ویل کېږي هغه تکریم د جنتی خی زور پسې اشاره دا زموږ دلیل وکړه قول فما يدعي تغيير اوصاف نه ولي او بیا نبی رسول الله متوا شبا حدثنا ابو بكر قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا ابو زناد عن عبد الرحمن بن هرمز قال حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاكلون الثالثون بالذات قال لا يكون احدكم في الماء الثاني الذي لا يجري ثم يقول عبد الرحمن بن هرمز قال ابو هريره شاكر حدثه ابو حمام يقول حديث عن ابو زناد انه سمعت مال ابو هريره وريدي انه سمع رسول يقول نحن الاخر المؤخر يجوا في الدنيا كالسابقون يوم القيامه وباسناده فدقق كانت كلام كثير شو قال نبي السلام فرمائي دقق كانت ما كثير شو لا يقولن احدكم والجنب يوسط في الماء الدائم ولا ربوك الذي لا يجري ففر بيانه ثم يتصل فيه ثم الاستبعاد صفار بيعلام بهم بكي بعيد رضا خبره بأمك غسل او دسكي قبل المناسبة تقدق شجبول منك قدنا لا معلومة شوى إذا يستغيث وصاب ثلاثة وغنى دي فما يخليك له بيان نجس شوي ومنا سيغر لكن حديثي وتوالر نحن الآخرون السابقون علماء استاي وجيبا نقتدي كده لا كويكا يو ده أبو هريرة دو شاگرد ده يو شاگرد نمي حمام ابن منبه او ده حمام بلور وحب ده ده یو نوم دی حمام ابن المنبه هغه د ابو هريره یو صحیفه لیکل او بل عبد الرحمن ابن اعرج ابن هرمز اعرج د یو صحیفه لیکل دا ابو هريره نو هغه د حمام ابن منبه د صحیفه د امام مسلم لاس دا ورغله ده هغه مسلم شریف دا غیر نقل کوي او د عبد الرحمن ابن اعرج عبد الرحمن ابن هرمز اعرج صحیفه امام بخاری دا راغله دا غیر نقل نو یادو ساته د دې چې دا عبد الرحمن اعرج دی ابن هرمز د صحیفه لومبي حدیث نحن الاخرون نحن الاولون الاخرون دی وایي نحن الاخرون السابقون دی نو دې چې کلم نحن الاخرون السابقون وایي نو دې کې دې اشاره دي چې دا هغه حدیث دی چې ما د عبد الرحمن ابن هرمز اعرج د هغه صحیفه نه نقل کړی دی چې کومه غدا ابو هريره نقل کړی دی تاسو په دې په خبره دې لپاره دا دې اشاره کوي چې دا هغه حدیث لا يقولن هغه حدیث دی چې عبد الرحمن ابن هرمز د ابو هريره نه کوم صحیفه لیکلې ده هغه کې موجود دی او دا هغه صحیفه لومبي حدیث نحن الاخرون السابقون يوم القيامه دې دغه اشاره ورکړي اوس په دې په خبره او بعض حضرات وایي چې نه دی بل مناسبت دی نحن الاخرون السابقون د دې وختنی سره هغه دا
چې نحن الاخرون السابقون څه معنا چې سړی په متیازي وکي ته سابق شو او چې کوم رسته ته ودس کیدا څه شو اخر شو نو سابق مگر ذا رستو آخر کې په بیا او دس کې ودې نقطې سره مناسبت شو ته سابق مگر ذا چې په دې وبو کې متیازي کې ولې ځکه بیا آخري په دې وبو باندې به او دس کې ودې مناسبت دی لیکن دا شاته ټول لیکل دي علامه یعنی حافظ دغه وجه لیکل دا لیکن دا بل وجه علماء لیکل دا چې دا دغه اشاره چې دا دغه صحیح روایت دی شابه کوم ورته چې بچاته مسلمان قدر قدر څه ویل کی په لغت کې ما یستقذره السمع او د تبعات کما چې ما یستقذره السمع والشارع کله مستقی قذورات کې هو مطلق قذر شی باندې خو اختلاف نشته خبر په نجس کې دا او جیفتن او یا یو مردار پکې وګورئ لم تبسط عليه الصلاه مذبن فاسديږي پاتہ ورا یاد وساته چې د امام مالک سے او د الکه د غشی سے غیب دی بدا چا مختون کړي دي ختمه شو غریبان کو عجیب دي زما د روح فکر ختمه کړي ورته پیښه حاصل د مسلې څه جو سمې وې امام مالک او د ائمه ثلاثه په منځ کې اختلاف ائمه ثلاثه وایي چې طهارت د لباس او د بدن دا د شرایطو د صلات نه د صحت د صلات نه او امام مالک څه وایي چې نه طهارت د بدن او د صوبې د شرایطو د صحت د صلات نه په نجس صوبه کې او په نجاست په وجود یا په صوبه ورودري مسکی او اوزاعي په یو بل قول دی هغه وی ابتداء د شرایط د صلات د صحت نه دی بقاء نه دی څه مطلب دا اول نه چې جامه پاکه وا او موږ شروع کو په میانس کې په چا نجاست ورغورځو پروا نشته څنګه شو خبره چې طهارت د لباس د صوبې او د بدن د شرایط او د صحت د صلات نه دی په نځای مونږه اولنا او د امام مالک ته په نځای دی نه دی اولنا او اوزاعي د اول نه دی بقاء نه دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعلان مستقد اوزاعي تاریخ مخکلا اذا القي على ظهر المصلي كل ذا وقت جامع پاک او د میان کې په قضا ورغول فوجي په نوم په نفاذي ور اعلان چاته شو دا امام اوزاعي قال وكان ابن عمر اذا راى شعوبه في صوبه دما بنا او د موسکو وزعوا فقط لرکلا ومذا في صلاته معلومه کیدا چې دا وینه په دې باندې کې دنه ورته کېدلې ده مالک څه په دې فورس اشکال نشته او موږ به جواب کوو چې دې د مقدار نه دی معلومه هدي وزعون معلومه کې د درهم نه کمه درهم نه معمولی چې خلک په ګوت لري دا تاسو سمې معمولی دلته کې نور ځای څه کړل نشي په یو ګوت خو عمل قلیل دی نو دا مقدار نه دی معلوم نو دا محتمل دی محتمل لا يصح للاستدلال ويجي به او ظاهر نه معلومه کې لګا وقال ابن المسلم والشعبي اذا صلوا في ثوبه دم او جنابه او لغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد يقول بلا راشا اذا صلوا في ثوبه دم يا في ثوبه جنابه لا يعيد لا يعيد عدد النبي موايو اذا ابن المسلم والشعبي ذات ولا تابعين الى غير قول مثلا على حجتنا له او يا بداوالو ريتنا قدر معقود لا جنابه قدر معقول ده او لغير القبلة غواړي چې غیر قبله ته وکړه او د تحرک کړي وا او څه پته ولې چې غیر قبله ده نو موږ دې څه وکړي او کچرته تحرینا وکړي قصدن غیر قبله ته وکړي نو چې دا به خپل مقدس نه او دا بل مته چې تیمم وي منځ کې او بیا او وخت وبرلان دي عادت دې کې موږ ټول طرف باندې چابته او دې کله حدثنا ابو بكر بن ابي شعبة عن ابي اسحاق عن ابي سليمان عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد حتى وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا زهير بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق قال حدثني عبد بن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له بدون ابو جهل ومرغرين قال بعضهم لبعض ايكم يوسف برادرك بالصلاه جزور السلام علیکم کړه وکړه الکه لري معنا کوي ټیک ته پکې کوي نو موږ سره سو وایو اصل معنی پیروان دا
او جزور نه مراد آل جزور دی ښا ولې په قرینې د بني فلان سره مراد نه هغه موضع د ذبح د جزور دی یا موضع دا ساتلو د جزور دی جزور اوخته و جز دی مراد دی ويذربوا على ذبح محمد صلى الله عليه وسلم كان سجدوا فبعث اشقى القوم في عقبه في معايته وجاء به فنظر حتى اذا سجد انتظار ورقه سجدوا له النبي ما وكان شاطر يولاد وضعوا على ظهره بركه فيه ما وتكتل عبد الله المسعود لا اغني شيئا فهذا كان رسول كمزور عمر کی حکومت ہے کمزور طاقت نشتا لو كان لمن ارمان سے قوم میں وین اور طرح لمن على ذلا القنا ارمان سے قوم میں وینو ما با تمنون مضبوط قوم فجعلوا يضحكون يوم الخندل ويحيلوا ما الكيدل ببعض فبعض الذي حتى وجل بعض وخلقان في يوم وما الكي یاد لري يوم الله سونه ورقيدا ته او خاندي قهيه لګولې او نبی رسول الله ساجد الله يقول راسه وتجاء فاطمه ولراله اخو ما شوبه دا او زنانم دراغي د سوغ نه کوي زنه شمرتي په تمام کې خودل نو وی ورته دا شی د زهر مبارک باندې پر فراسو قال اللهم عليك بقريش درې کرته وي فشق ذات ستاسو سخت شوا ولئذا عليهم وكانوا ذي ذات قالوا دعاء پر بلد کې مستجاب ده او بل مظلومه موقع عليه السلام او بل په منځ کې مو ډېر وجه بیت الله دی بلد یو مظلوم دی مانځ کې نه ثم سمى بينهم اللهم عليك بأبي جهل عليك الزرد يعني اهلك وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ذات الناس وأمية بن خلاف ذات أو أقبال بن معين وعد السابعة ولم يحفظه راوي الشبري أو ناكبت لكري بنور رباط بكيغ عمار بن وليد بن مغيرة بيجي عبد الله بن مسعود يقول الذين نفس بيده لقد رأيت الذين عدلتم سرعا لو لقاتوا قليل بدر بدل لي اسمونا ناصر دربي دليل تلك دليل دي امام مالک سے بخیر کہ جامع نجس شوا نجس دي شي کنه دا طهارت د صوبي شرط شروط او صحت د واسطه او امام اوزاعي وی چې نه او امام بخاري په اول کې طاهر او مستبقا کې نجس جو پروا نه او موردین متعدد جواب یو جواب خدا دی مولانا صاحب چې دا محمول په هغه زمانہ چې لا حکم د طهارت د صوبي د صحت د صلات لپاره مولانا دی ویږي په خبره هغه محمول شو لومبه زمانہ اس پروا نشتا رسول حکم راغلی دی نمبر 1 دویم بعض علما وی کې دي شي چې دا صلا برنه اوچو دن پکې نجاست اوسم که یو سړی هغه یو شی پوچوي ته په یو جانماز مونږ کې دا پاک دی او لاندې ته نجاست هیڅ پروا نشته دي کې نو صلا به برنه اوچوا او دن پکې نجاست پروا نه لري دو جواب شو دریم جواب بعض علماء کړی دی هغه زما وخت دی امزیدار دی ادا چې مولانا صاحب د دې کې د دینه پس نبی علیہ السلام د مون جاری ساتلی نو د خامستدل دی اوس په جاری نه ساتلی دا حدیث وګوره حدیث کې سوي ګوره فترحته عن زاره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش خبر خلاص شو اللهم عليك بقريش او ولی ځکه چې نبی تام پوښ چې مونږ له خراب شو نو خیر یې ورته کړی دا نو یو جواب دا شو چې دا محمول دی په چا باندې په هغه زمانہ چې طهارت د صوبې لا شرط شروط له صحت د صلات نه دی هغه نه مخکې دی او ثياب کفت طاهر نه مخکې دی او بعض علما سوي بعض وی چې سمې وي چې دا اوچو دنه په ګندګي او نجاست باو او دریمه خبره ده دریمه دا چې نبی علیہ السلام د دینه پس مونږ جاری نه دي ساتلی دا دې ته خیره کړی دا ته موږ جوابونه کوو ورته خیره کړی دا نبی علیہ السلام مبارک او سر پسې اشاره او بس په دې باندې دا استراده ذکر کوي دا د نجاساتونه نه دي او دې ته موږ استرادي بابونه وایو مستقذر دې سره مونږ کېږي شابه سبق نے ساتھ دیتا کہوئے مشابہ او خراش کی بینتو کما اخرج من الفبخا داسی مرے تراولی او الا وقعت فی کف رجل منهم بدلک بها وجهه وجلده مخ او سرمن دین لري خبري معلومی یو دای خراش کې پاک دی پیغمبر مبارک په دې هوتیا سره نشي کولی خو خیر به معلومی کیته
او د صحابه حب معلوم شو شابه وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه دارت وكل شابه قال ابو عبد الله قوله ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالکل نو هغه حدیث وګ ذکر کړی او د مختصر ذکر کړی شابه باب لا يجوز الوضوء في النبي ولا في المسجد وكيف مولانا صاحب لك ما ته متوجه شي خبر آسان شي هو ما بس بس به بالكتاب هو هذا يوقف